السلام علیکم ګرانو کتونکو. زیم تفهیم دې ټایم کې ما سره زمونږ ملما زمونږ مسافر رور په ملیشیا کې چې کم هغې خپل کاروبار کوي، مسافر دي او ما سره هغې وختي رابطه کړې وه چې ملیشیا کې ډیر زیات تعداد باندې زمونږ نوجوانان د دې ځای نه د خیبر پښتونخوا د پنجاب هم پکې شته او ډیر لوی تعداد کې نوجوانان هغه په جیلونو کې پراته دي او هغه ډیر په سخت حالاتو کې دي. جیلونو نه خو رهایی ورته میلو شي، بیا په کیمپونو کې د هغوی د کیمپونو ژوند مونږ چې کوم سټډي کړی دی، خو به هر حال مونږ به دا قصه د دې خپل رور نه اورو. تاسو هم د دې حصه جوړېدی شئ د دې ټاک شو. د هغه نوجوانانو کې یو نوجوان د نوخار هم دی، چونکې صدای نوشیره پیج دی مونږ ته ویلي چې یاره دا نوخار کې تاسو هلک وګورئ او چې د دی څوک وارث پیدا شي، نو د هغې حوالې سره بیا خبرې اترې وشوې. بیا ما ریکویسټ دی ته وکړو چې خپل قیمتي د مسافرو دا ټایم ډېر قیمتي وي او ډېر په سخته وي، نو ما ریکویسټ وکړو چې مونږ ته دا خپل لږ ټایم راکئ او دې باره کې مونږ ته لږ تفصیلي خبره وکړئ چې د دی به څه کیږي. ګوهر علي بھائی، زه تاسو ته په خیر راغلی ویم او شکریا ادا کوم ستاسو د زړه د کونې چې تاسو موږ له ټایم راکو او ملیشیا کې چې کم مسافر دې ټایم کې په مشکلاتو کې دي چې د هغوی والي وارث نشته، نو دغې باره کې به تاسو خپله خبره لږه شروع کوئ او خپل تعارف هم ورسره ابتدا کې وکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. الله دې مونږ د شیطان د وسوسو نه وساتي، الله دې مونږ له دغه شان توفیق راکړي او الله دې ستاسو عزت هم وکړي چې د اواز هم چوت کو، د اواز مونږ چوتو، نو څونه چې د اوازونه ډیر شي نو ان شاء الله تعالی چې زمونږ او تاسو د دې مسافرو د ستونزې به اسانه شي. زمانه طرفه تاسو ته کتونکو ته ټولو ته د زړه د کومې نه سلام او ان شاء الله تعالی چې مونږ کوشش کوو د اوازونه چوت شي او د دې خلکو د مسایل چې دي چې دا الله پاک حل کی او د دوی فیملی خپلوان پیدا شي او دوی په څه طریقه د دې ځای نه وځي. جی تفهیم الرحمن سے جی دا چې تاسو کم نوجوانان تاسو یاد کړل، د دې پوره تعداد څه دی او طریقه کار به څه جوړیږي؟ مونږ چې خپلو مشرانو ته تاسو مسافر یې دې ټایم کې حکومت هم ډېر لوی کردار یې دی کې او دا د یو کس خبره نه ده. دې ټایم کې مونږ خپل بل لور د نوخار محمد عادل جمیل هغې ته هم خوش آمدید وایي، د دې پروګرام حصه جوړ شو، خو 102 تاسو یاد کړل. د دې اصل تعداد څه دی؟ دې کې کم داسې کېدی شي چې هغوی ته به خاندانان طریقه کار به یې حاجی زه تاسو له راځم، ما سره بیخي تاسو د نوخار دا کم رور به چې دی د ده نوم دی بلال الرحمن نوم دی، د ده سره پاکستانی پاسپورټ دی په 5 اپریل 1991 کې پیدا شوی دی. دا پاسپورټ یې هلته نوشیره نوخار کې جوړ کړی، خو تاسو ته هم پته ما درلیږلي دي او نور هم دي. دلته نن سبا په ملیشیا کې په کیمپونو کې په جیلونو کې 102 قیدیان دي چې دا په پیرا او په اجل ترنګانو کوم چې زموږ صوبه دا په هغې کې 30 کسان راوړي دي. نو د 1900 زما سره ریکارډ شته، د باقي له ریکارډ نه راغلی. نو په دې کې دا ستاسو د نوخار دا بهي چې دی نو ډېره ښه اقدام تاسو چوت کو چې تاسو صدای نوخار ته بالکل زه سلام پیش کوم چې دا اواز تاسو چوت کو. کېدای شي ستاسو په دې چم کې په دې علاقه کې دا به چا څوکي نو که څوک پیدا شي زمونږ سره د رابطه وکړي، زما نمبر بالکل ستاسو سره په سکرین باندې پروت دی. که دوی دغلته 110 کېږي او ټیکټ ولا څه برابرولی شي نو دوی د کوشش وکړي. د ټیکټ قیمت زه تاسو ته وایم ځکه دلته په ملیشیا کې ډېر ایجنټان ډېر خلک دي چې هغوی د 1730 رنګو په ځای 2500 او 3000 رنګۍ ډیمانډ کوي، اخلي او بیا ټیکټ هم نه اخلي. نو یو خو به د دې نه ډیر زیات ګریز وکړي. زما مین مقصد دا دی چې د سوشل میډیا ته راوتی یم، زما مین مقصد دا دی چې مونږ د دې جیلیانو ورونو خدمت وکړو. د جیل یوه شپه دا د کلونو په دغه کې ده، بلکې ما په دې جیل کې په ملیشیا کې وخت تیر کړی، ما تر هغې پته ده
نو د دې به دا مسله کېږي که د دې دغلته څوک خپل خپلواني او اوس داسې کېږي دې له د پیسې مال هم نه رالیږي بل چا له د محمد عامل به یې له دې هم نه لیږي او تفهیم رحمان صاحب له دې هم نه لیږي. دې ټیکټ والي د پی آی اے د ایجنټ نه د چا نه د ټیکټ والي او هغه ټیکټ د امبیسي ایمیل ارسه شته تاسو ته مونږ درلېږلی شو په هغې باندې ایمیل کولی شي او هغه خپل ملک ته درتلی شي. جی بھائی ها مطلب دا دی د ده وارثه او بالکل په ده خبره مونږ پوه شو دا یو کس د نوخار دی. دې سره سره تاسو که دغه ښارونه عادل بھائی له مونږ ټایم ورکو دا کاروباري د دې تعلق سوشل میډیا ورکر دی سوشل میډیا اکټیویسټ دی زمونږ د میډیا یو حصه ده اواز دی د خپلم یو پیج چلی او د دې سره به هم خبرې کوو خو ټوټل د دې 102 تعداد دې کې د خیبر پښتونخوا څومره دي او پنجاب څومره دي؟ دې کې جی ما څخه چې دا کم زمونږ صوبې ته چې راوړي ترنګانو ورته وایي اجیل کیمپ ته په ترنګانو کې دی زمانه 200 کیلومتره فاصله کې دی خو زما هلته ملګري دي چې هغه امیګریشن ډپارټمنټ کې دي. نو ما ډېر اصرار وکړو چې موږ د دې کسانو تفصیل راکړئ. نو هغې ما له د دې 19 کسانو پاسپورټونه ما ته رالیږلي چې کوم ما تاسو ته درلیږلي په هغې کې د مردان کسان دي 2 پکې د بونیر دي یو پکې د سوات دی یو پکې د باجوړ دی. نو زما په دې اواز باندې الحمدلله د پرون نه 15 کسانو ټیکټونه وشو چې د هغوی رونم پیدا شو. زه عام فیسبوک چلوم ما پیج کولاو کړی د غریب اواز هغه به انشاءالله مونږ په سټریم یارډ سبا کې راځو خو زما د فیسبوک د اواز نه الحمدلله د 15 کسانو ټیکټونه الله پاک وکړل د هغوی ورثه پیدا شو. دغه شان دا کم کسان چې دي څه د بونیر سره تعلق ساتي د مردان سره پکې ساتي د مردان هم کاشف علي هلک نوم دی د هغه ټیکټ په الله پاک وکړي سبا بله ورځ به هغه ټیکټ هم وشي نو هغه به هم په دې 25 تاریخ کې فلایټ ته انشاءالله تعالی در بشي. د دې نوخار د روډ دپاره د مردان دا بل روډ دی مونږ کوشش کوو مونږ به اواز چوتو ستاسو په مرسته او زمونږ چې سم دغه کېږي چې مونږ د دې وارثه پیدا کړو او د دې څه قسم وس دس کېږي دوی له دغلته ټیکټ اخیستی شي یا دلته مونږ ته ویلی شي نو مونږ به 50 لس سلسل رنګې دا به مونږ 9 کسان ملګري یو مونږ به راټول شو مونږ به انشاءالله تعالی هغوی له چې د چا وس نه کېږي او حقدار یاسې نه چې پردی حق څوک وخوري دا هم ښه خبره نه ده. زبردست خبره تاسو که چې هلته کې تاسو اپنی مدد آپ تحت هم د دې ورثاو ته حکومت ته زمونږ دلته چې کم نمایندګان دي زمونږ کاروباري خلک دي د دې وطن وس واله خلق دي هغوی ته تاسو د یو مسافرو د طرف نه یو پیشکش هم وشو او موږ دا ویلی شو چې دا د دې ورثاو دپاره یو خوشخبري هم ده چې د هغوی خپل خواږه هغه د جیلونو نه راوتي د کیمپونو نه راویستل دا داسې موږ ویلی شو چې ګینې یو خوشخبري ده د جیل نه راووتل د کیمپونو نه راویستل اوس لږ غوندې کوشش غواړي اواز ول اوچتول غواړي ډایرکټ په ډایرکټ امبیسی سره لا خپل ایم این ای په ذریعه لا د خپل چامشر په ذریعه هغوی سره رابطه وکړي تاسو سره تاسو نه د امبیسی کنټیکټ والي او هغوی سره رابطه وکړي داسې کیدی شي که نه دي؟ بالکل جی د امبیسی مونږ سره ایمیل شته د امبیسی مونږ سره نمبر ایمیل هر څه شته به مونږ تاسو ته ایمیل کو باقاعده زمونږ زلفي بخاري صاحب ته دا ریکویسټ دی چې دا زمونږ فارن منسټر دی د بار ملکونو منسټر جوړ شوی زمونږ د فارن خلک چې دي نو پاکستان ته د زراعت یو ډېره غټه ماشاءالله یو ډېر غټ آمدن دی په پاکستان کې تاسو ته پته ده چې څه حالات دي څه ستونزې دي نو مونږ خلک دلته په کارپېټو او په ځمکو ژوند تېرو او مونږ چې څه کېږي نو مونږ پاکستان ته لیږو هغې خپل ملک دغې زراعت کې کوشش کوو نو مونږ هم زلفي بخاري له پکار ده چې دا 102 کسان دي که مونږ اوس لس 50 ورکوم نو دا ډېرې غټې پیسې دي نو چې د کومو کسانو څوک نه نو زمونږ زلفي بخاري صاحب ته دا ریکویسټ دی چې د امبیسی د طرفه دې هغوی له څه بندوبست وکړي چې دا کسان درچوت شي دلته څوک په جیلونو کې دي خارښتونه دي بیماریانې دي ډېرې غټې مسلې دي نو چې الله پاک دا کسان در وباسي او خپلو ملکونو ته درشي نو دا زمونږ د خوشحالۍ خبره ده. جی
ډیره مهرباني زبردست. ستاسو په اجازت سره به زه عادل جمیل بای له ورځم او د هغې تاثرات به دې باره کې اورو. هغې خپل پیج باندې هم ورکړه. عادل جمیل بای تاسو ډېر اور سره او خپل زمونږ چې کوم آډینس دي یو تعارف هم وکړئ او دې باره کې به تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محمد عامل جمیل دی او نوشیره خبر په نوم یو سوشلیست یم، یو پیج چلوم او کوشش مې دی چې پازیټیو خبره، پازیټیو پاکستان، پازیټیو یو مخ د یو واقعي د یو اړخ پیش کم خلکو ته او په دغه کې روتم جدوجهد کې او لګیا یم لږ کومه او کوم چې تاسو د دې اوس اورسیز باره کې خبرې کوئ نو اورسیز خو زمونږ محکمې شته، د دې وزارتونه شته وفاقي او خو چې کم کردار ادا کول پکاري نو هغه نه ادا کېږي. لګیا دی زه ګورم تفهیم بای او حکومت چې کم یم راغلی، زه دا نه یم چې د حکومت خراب دی بل ټیکو نه. هر یو حکومت چې راغلی هغه اورسیز له خاص پروګرام نه دی جوړ کړی، اورسیز ته څه خاص عزت نه دی ورکړی او هغې کې څه وجه دی چې څه دی سره رجسټرډ نه څه دغه چې کار کوي. حالانکې د دغه ملکونو نه چې کومه پیسې راځي دلته لګي، دا د ملک دا زموږ ډېره غټه سرمایه ده جی، ډېره غټه سرمایه ده. خو چې هلته کې مسایل راشي بیا نو زمونږ ملک ته شاسه کې چې زه یم چې ګورم ورته نه، لکه څنګه زمونږ ملګري وي چې هلته میډیکل مسلم دوست ټولو ته سکینز مسایل دي ورته، خو چې دغه اړخ ته ګوري او یا دا کم جیل ته لاړ شي معمولي مقدمو باندې څنګه پاکستان کې دي نو هغې ته لکه دلته دا دی ګوري دلته په جیل کې دونه بند دي، حالانکې د هغې اړه څه مقدمې وي نه. داسې دلته خو زه بیا هم نور تربور اخوا دی خوا، خو د بار ملک په دغه کې به ته چا ته ګورې؟ دا خو پکار دا چې د دې کس پوره سټیټ دغه ته امبیسی ته تلو او امبیسی بیا دوی ته مدد فراهم کولو، خو خبره د دې بالکل اپوزیټ روانه ده. د دغه خلک بیار مددگار زه نه شم احساس کولی، د ګوهر صاحب دوی به احساس کولی شي که دوی چېرته هلته تلي وزټ کړي کتلي چې دا په دې به څه تېرېږي. ډېره دغه خبره ده. نو په دې کې خو چې دوه خبرې دي، یو حکومت له پکار دی چې په دې کې ډېر لاس وکړي، بل زموږ الحمدلله ټول عوام چې دي نو دا ولنټیرلی او دوی ډېر زیات ایفرټس دي په پاکستان کې لکه ای دی وګورئ د ټولو نه په ټاپ په دنیا کې که نه دا خلک رستو نه دي، دا خلک رستو نه دي. خو دې کې اوس په سوشل میډیا چې بیا دا راشي نو په سوشل میډیا ګور صاحب ته په پته وي، تاسو ته دا خبره زه ښکاره کوم چې داسې پکې بیا نوسرباز هم راغلي دي چې هغه د دې نه فایده اوچته کړې ده داسې واقعیاتو نه. او الان کې زمونږ خلک رستو شوي نه دي، زمون خلکو خو بل چړ کری ساشته ده، خو بیا هلته نه پکې نو سرباز راغلی او دا مسایل جوړ کړي. نو دغه خبرو ته چې مونږ ګورو نو ډېر احتیاط پکار دی او دغه خلکو سره خامخا اخلاص پکار دی. لال کې په لږو په د دې کار کېږي، دا نه چې ډېرو باندې، خو اخلاص او صحیح رهنمایي صحیح کس د دې ضرورت دی، ضرورت خبرې ده. بالکل صحیح خبره. سوشل دغه والا د دې فائدہ اوچتایږي. جی بالکل عامل جلیل بھائی، بالکل دا خبره قیمتي ده. دینه مخکې داسې واقعات شوي دي، خو زه خپله ګوهر علي بھائی ته سلوټ کوم چې هغه په مسافرۍ کې په بار په کوم مشکل حالاتو کې مسافر چې کوم بار پراته دي هغه د خپل وخت نه قیمتي وخت نه داسې سماجي کارونو ته لاس اچولی او کوشش کوي د خلکو د دادرسۍ او هغې تپوس کول. به هر حال دا ډېره غټه مسله یې راوچته کړې ده او زه داد ورکوم انشاءالله
مونږه چې کوم مونږ نه کېږي مونږ کوم اواز اوچتو او کوم وینا کولی شو خپلو مشرانو ته یې کولی شو مونږ سفارتخانو باندې باقاعده افیشلی مونږ ایمیل کولی شو مونږ هغوی ته ریکویسټ کولی شو او چې کوم اخبار کمیونټي ده او هغوی تنظیم شته باقاعده او څه هغوی کولی شي خو دلته چې کوم د خپل ورثا دي نو دی چې کومه خبره وکړه نو هغې کې رقم هم وي او ډېر کم قیمت باندې کېدای شي د ډېر دی وي چې 15 ټیکټونه بله ورځ راسي چې دی اواز راوچت کړی دی نو 15 ټیکټونه وشو نو داسې دا اوازونه یو اواز سره بل اواز ملاویږي او انشاءالله زه امید لرم چې دا کم زمونږ د نوښار د نوجوان سره د منیر دي د مردان دي د باجوړ دي تر دې پورې چې د پنجاب نو دا نوجوانان به د دې اواز اوچتولو په وجه باندې خپلو کورونو ته رارسي ځکه چې د کیمپ ژوند بسي هغه خو ډېر سخت ژوند دی خو زمونږ مشران چې کوم دي زمونږ زلفي بخاري صاحب هغوی ته به مونږ بیا یو ریکویسټ وکړو دا مونږ سره ملیشیا کې زمونږ د ملا تیرونه ناست دي په بار ملکونو کې چې کم زمونږ مسافر رونه دي ای چې کومه سختی تیری د دې ملک د پاره د دې قوم د پاره د دې وطن د پاره د دې ملک تعمیر د پاره او د دې ملک مستقبل د پاره هغه خپل نکونه وغورځول خپل ویښتې وغورځول خپل ګل ګل بدنونه خپل ګل ګل وجودونه هغه ختم کړ او مقصد صرف پاکستان نو د دې پاکستان واکدارانو له هم پکار دي چې د دې نوجوانانو د پاره فوري طور باندې اقدامو کې الته سفارتخانې سره او کې دې سره سره ستاسو په اجازت باندې جزي او خبره کوم زمونږ په وطن کې د دنیا NGOs دي ډېر د ښېګړو کار کوي فاونډیشن دي ټرسټ دي او ارګنایزیشن دي چیریټي ارګنایزیشن کوم چې موږ ورته سماجي تنظیمونه وایو په اربونو کروڑونو روپو بجټونه دي ورسره نو که هغوی دا مسله په خپله هینډل کا نو دې ته به هېڅوک هم نه راځي یو تنظیم دي دوه کسان والي زما په خیال نو دا به یو میاشت کې دننه خپلو وطنونو ته رارسېدلي زه شکریه ادا کوم دا خبره به ګوهر علي بای تاسو که اخري څه میسج ورکول غواړئ تاسو مسافر یې تاسو حق په موږ باندې زیات دی جی زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې دا کم اواز مونږ دلته چوت کړی دی تاسو مونږ سره مرسته وکړه بالکل زه دا غواړم چې ستاسو د دې پیج په وسادت باندې الله تعالی د دې بعید کم چې د نوشیره بعید چې د هغه لواحقین الله پیدا کی او مونږ سره تاسو سره رابطه وکړي چې د هغې د حال نه مونږ خبر شو چې هغوی څه وایي د هغوی اواز به مونږ بالکل امبیسۍ ته انشاءالله تعالی رسو که بیا په ټیکټ کې څه کمې زیاتې نو زه درته بیا هم یو پیره دا وایم چې د PIA د ملیشیا نه د ټیکټ قیمت دی RM کې 1730 رنګ 1730 دا څومره جوړیږي دا تقریبا نن سبا 70600 پاکستانی دی جوړیږي جی نو ډیر خلک دي چې هغه یو لک روپۍ مخلي او ما سره ډیر په دې ټلیفون کې دي تاسو د نوخار د 400 د مردان کله نه چې ما دا مهم شروع کړي نو د هغې نه الته په پېښور نوخار کې پیسې مغستې شوي دي او شپږ میاشتې وشوې چې د هغې پسې نه چا ټیکټ وړی نه ټیکټ اخیستی ما سره اوس هم پراته دي خو الله تعالی وایي چې په یو انسان ته یو پرده واچوي سو په تا 100 پردې راواچو نو ما سره پراته دي کله چې د دې ورثه وي چې تاسو د دې کسانو خلاف سره پوه وکړئ یا څه مهم شروع کړئ نو موږ به انشاءالله تعالی هغه کوو موږ له پکار دي زموږ امبیسۍ له پکار دي څنګه چې ما په هر پیج د هر ځای نه ما ویلي چې زه د خپل امبیسۍ یو پری وکیل جوړېدل غواړم یو بغیر پیسو بغیر تنخواه زه د 2 صوبو کې زه نږدې پاتې کېږم چې د هغې نوم ترنګانو د اجل کیمپ دی زموږ سره 200 کیلومتر فاصله کې دی که امبیسي زموږ نه 600 کیلومتر لرې ده نو د هغې راتلو ته ضرورت نشته ما له دې انفرمیشن راکوي ما له دې څه قسم دوایات یا نور څه خوراکي هغه به زه خپل طرفه پرې وړم نه به پیسې غواړم نه د امبیسۍ نه تنخواه غواړم هېڅ شی ته نه غواړم موږ د خپل امبیسۍ وکیلان جوړېدل غواړو داسې موږ سره په کلنتن تنمیرا کې کیمپ دی په هغې کې څونه پاکستاني نو امیګریشن والا موږ له د امبیسۍ د دغه نه بغیر ډیټیل نه راکوي دا خو زما
خپل اپروچ دی زما خپل مرګري دي چې دا ریکارډ ما دا لا امبیسي تم نه راتلې چې ما ته دا ریکارډ ما راځته دي نو دا کار زموږ د امبیسي دی خدا زما په خپل سره غسته نو زم چې هر رور دا کوشش او جدوجہد وکي زمانه شاته مخه ته روستو هر سړی دغه شان یو आवाज چوت کی او سونه د لیټونه د आवाजونو سیوا شي دونه به زموږ د ستونزې مسلې ان شاء الله کمی شي نو زما دغه پیغام دی او زه تاسو ډیر شکرګزار یم چې مونږ لم ټیم راکو او د خپل आवाज سره مونږ مرګري کو نو زه دا غواړم چې د دې فیملی د دې بینوم زمانه خو سیر شو بلال الرحمن دغه بالکل بلال الرحمن دغه خامخا سوق تربي تربور به خپل به ناغي دي تاسو سره رابطه وکي تاسو مونږ سره وکي نو چې دی غریبانانی او د دې وس داس نه کیږي نو ان شاء الله تعالی دا زمواري ز په ځان راچوما زبنه هلس کسان مرګري کما او زبا غیلا چانده وکم خو که حقداري او تاسو ردی خبره بالکل تصدیق کولای شي چې دا غریبانان دي او وس نه کیږي نو بیا به ان شاء الله ز خپل आवाज خپل مرګري نه هلس کسان غیلا ټیکټ کو خو کدي حقداري اسنه چې د بل سړي حق خوري جی زما دا پیغام او والسلام ډیر شکریہ تاسو په دې پیشکش باندې او ان شاء الله تاسو چې کوم پیشکش وکړو تاسو چې کوم مسلې حل کولو دا پیشکش دا مونږ ته ډیر دروند دی او ان شاء الله دا نوجوان راضی به د وطن ته راضی جمیل بھائی زستاسو شکریا دا کوم چې ټاک شو ایسه جوړه شوی ټیم ډیر شو خو اخره کې بیا د خپل نوجوانانو ته خپل خار او خپل غیور او خپل پښتنو خلکو ته وایو چې مونږه دا ریکوست نه دی کړی چې دا ویډیو شیر کړئ خدا د انسانیت ته خدمت د ښېګړې او د مسافرو د مشکلاتو حواله سره ویډیو دا صبر زیاته چې شیر کړئ نو دا یو عبادت دی او دا خدمت دی نو دې سره تاسو نه اجازه غواړو ان شاء الله بل لا یو ټاک شو کې ملاقات کوو د الله په امان